سلام علیکم ملګرو. په دې سیټ به تاسو زموږ سره دا تصویرونه چې دوه تصویران لګېدلي دي او دا دی په سعودي عرب کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د یو نوم دی سیدالشاه او د دې بل نوم دی ربی. ریتپي ورته وایي او بس موږ به څه ووایو ورونو، خو د سعودي عرب داسې سخت قانون دی که نه چې دلته دې معمولي هم غلطي وکړه او د حکومت په انډر کې رالې نو د هغې نه بیا خلاصۍ ستا نشته. بیا به دې یو خدای خلاصۍ ځکه چې دو په خپل ملک خپل سړی نه ماف کوي نو بیا خارجي علاوه د دې نه به بل سړی څه ماف کړي. ورونو دویمه درېیمه ورځ د خلک یو شور کوي په سوشل میډیا یو غوبل جوړ دی چې سیدالشاه نیولی دی. نو بالکل د دې سره د عربي هم نیولی، سیدالشاه صاحب د تفشیش لپاره نیولی دی او سیدالشاه چې د میا قوم سره تعلق دی او ډېر یو غیرتي انسان دی او ډېر ښه آواز یې چوت کړی دی د پښتنو دپاره، ځکه چې په دې پاک ځای کې دا غلط کارونه کول او پردی ښځې چلول، پښتنې چلول، دا زویم چې د کبیره نه کبیره ګناه ده او په تاریخ کې به چېرته داسې کار پښتنو نه یې کړی څنګه چې دې بړوا وکړو. نو سیدالشاه ډېر یو نر او غیرتي انسان دی او غیرتي مسلمان چې دی هغه الله پاک هم خوښوي. نو ورونو سیدالشاه یې نیولی دی خو صرف د تفشیش لپاره یې نیولی دی او همیشه دپاره چې په ژوند کې لانجې راځي، خفګانونه راځي، ټینشنونه راځي نو د نر سړي او د غیرتي سړي په ژوند کې راځي. بوزدله او دله سړی بړوا سړی په کور کې ناسي او کم چې غیرتي انسان یې که نه او غیرتي سړی یې که نه نو هغه ته دا لانجې منجې مخې ته راځي. موږ به دا ووایو چې په ثابت سعودي عرب کې چې څومره هم پښتانه دي که نه څومره هم پاکستانیان دي د هغې نه نو موږ د ټولو نه سیدالشاه غوره کوو، ځکه چې په مسافرۍ کې د هر سړي خپل کار طرف ته توجه وي، په خپل ځان باندې نظر او د دې اجس چې دی د په قام باندې نظر دی او مخې ته یې په دې مستقبل باندې نظر دی، د مسافرو په دې بېهرځۍ باندې نظر دی چې دا څه روان دي او دا څه کیږي او دا کار په غلطه باندې کیږي. نو ورونو انشاءالله سیدالشاه به ډېر زر تر زره بری شي. هغه یې صرف د تفشیش لپاره نیولی دی ځکه چې د سعودي عرب حکومت یو سړی ګرفتار کړي هغه بیا دونه زر نه راپرېږدي، هغه بیا تفشیش چیرې نو ډېر یوه الهده او ډېر یوه الګ طریقه یې په هغه طریقه باندې هغه خپل تفشیش ځان پېښ ورکوي او د هغې نه پس بیا ملزوم چې دی بری کوي. نو انشاءالله زموږ د ټولو پښتنو سره اوږه په اوږه ولاړو څومره چې هم پښتانه دي او غیرتي دي نو نر سړی چې دی هغه به د نر سړي سپورټ کوي، ځکه چې د دې نه مخکې ټول هر څه چې دي دا دغې د اوسانو بړواګانو وکړه، ځکه چې ارشد چې دی کلونجۍ نوم یادېږي هغه هم ډمه راویسته، ثناګلې راویسته، دلته د پښتنو په منځ کې وګرځول. د هغې نه پس د سوشل میډیا دور دی نو هر سړي ته دا پته ولګي، دا هرې جینۍ تر پاکستانۍ پښتنې پته ولګي چې دا خو مزې دي بس ډمې ځي هلته هغو ته دونه سپورټ میلاویږي نو موږ به ونځو توبه خدای پاکه زموږ پښتانه چې کوم کارونه کوو که نه نو هغه نور قومونه نشي کولی، ځکه چې په 2 نمبر کار کې پښتانه په نن سبا په 1 نمبر دي. توبه خدای پاک دی د ویزټ په بانه راولي او دلته بیا په جګړو کې استعمالوي. یو غټه پیدا پکې د ټولو نه دا وشوه چې د سعودي عرب حکومت خاص په دې باندې نظر واچو، ځکه چې پته ورته ولګېده چې بایي پاکستانیان چې دي هغه هم پښتانه په دې طریقه باندې په ویزټونو خلک راغواړي او دلته یې چلی چې پردی ښځې چلی. د دوبۍ ویزې ولې بندې شوې؟ د دې مین وجه مین کاز دا و چې پښتنو به غلط کارونه کول نو خپل عمل هغو ته په خپله ورسېدو او دغسې اوس په سعودي عرب کې روان دي. نو واحد یو سیدالشاه دی چې د میا قوم سره تعلق دی، منم یار نر او غیرتي مسلمان دی او غیرتي مسلمان چې دی هغه الله پاک هم خوښوي. دا سړی په نره سپورټ کوي، نور کار څنګه دی خدا وسنۍ چې کومه خبره کوي نو ډېره ښه او زبردست خبره کوي او زموږ د قوم پښتنو دپاره د مسافرو دپاره به دا ډېره د پیدې ذریعه وګرځي. نو انشاءالله سیدالشاه به ډېر زر تر زره آزاد شي، هغه د څه مسئلې نشته خو صرف او صرف یې د تفشیش لپاره نیولی دی. والسلام.